تاسو به چې دا ختم نبوت دی څه شی مولوي صاحب اول خو راته دا ووایه که نه په لنډو الفاظو په ساده پښتو خو پوه کړم علمي بحث نه د پیغمبرۍ سلسله شروع شوې ده په آدم علیه السلام باندې په چا شروع شوې ده آدم علیه السلام د پیغمبرانو سلسله شروع شوې دا د پیغمبرۍ او د وحی سلسله ختمه شوې ده په خاتم الانبیا باندې په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ سلسله په دغه ځای باندې څه شوې ده ختمه شوې ده یاد وساتئ دې ته ویلی شي ختم نبوت عقیده زمونږ دا عقیده ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نواله تر اوسه پورې او تر اوس نواله تر قیامته پورې نه یو پیغمبر راغلی دی او نه به راشي دې ته ویلی شي ختم نبوت ښه د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې نه واخله تر دې ټایم پورې او در دې ټایم نواله تر قیامته پورې نه یو پیغمبر راغلی دی او نه به راشي دا زمونږ عقیده ده او دې ته ویلی شي ختم نبوت عقیده الله تاسو لږ سوچ وکړئ که نه لږ سوچ وکړئ د مخکې پیغمبرانو په سلسله باندې چې کله هم یو پیغمبر دنیا ته راغلی دی نو هغه د آخر زمانې د پیغمبر پیشنګویي ورکړې ده د آدم علیه السلام نه والا تر عیسی علیه السلام پورې چې هر پیغمبر راغلی دی نو هغه دا پیشنګویي خپل امت ته ورکړې ده چې په آخره زمانه کې به یو پیغمبر راځي چې نوم به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ٹھیک شو کنه الله تبارک وتعالى قرآن کې فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ الله د هر پیغمبر نه دا وعده اغستې ده کو د آخر زمانه پیغمبر راغی نو ایمان به پرې راوړی او امداد به یې کوئ د هر پیغمبر نه الله دا وعده اغستې ده الله کله چې نبی علیه الصلاة والسلام راغی الله راولېږو نو د مخکنو پیغمبرانو تصدیق وکړو څه وکړو تصدیق وکړو چې مخکې څومره پیغمبران راغلي د هغې به تصدیق کوئ هغه به منئ ٹھیک شو کنه ګوره د سوره بقره ابتدایي آیت راواله والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک الله تبارک وتعالی د مؤمنانو صفات بیانوي نو یو صفت دا دی والذین یؤمنون بما انزل الیک چې په تا باندې کوم کتاب نازل شوی په دې به ایمان راوړي وما انزل من قبلک او ستانه چې مخکې کوم کتابونه نازل شوي په هغې باندې به لږ سوچ وکړئ ښه کو چرته د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته بل پیغمبر راتلی نو الله به داسې فرمایلی چې پیغمبر ستانه چې وروسته کوم پیغمبر راځي په هغه به ایمان راوړي داسې به ویلي که نه ویلي په الله داسې ویلي دي د الله پاک پیغمبر په تا به ایمان وي او ستانه چې مخکې کوم پیغمبران دي په هغې به یې ایمان وي نو که چرته د نبی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلی نو الله به ضرور فرمایلی چې ستا نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی دی په هغه به ایمان راوړي شته په قرآن کې چرته داسې نشته معلومه دا شو چې د نبی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دی د دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایلي دي انا خاتم النبیین زه آخر د پیغمبرانو یما لا نبی بعد زمان وروسته بل پیغمبر نو د رښتینو پیغمبرانو سلسله د چا نه شروع شوې د آدم علیه السلام نه د رښتینو پیغمبرانو سلسله په چا ختمه شوې ده په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اوس چې بل سړی د پیغمبرۍ دعوه کوي دا به رښتینی پیغمبر نه وي دا به دروغجن وي قرآن مسله ختمه کړې په دغې ځای باندې چې د نبی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دی کو وینو په قرآن کې به د هغې ذکر چېرته موجود و دا به وایي چې مولي صاحب د نبی علیه السلام نه خو به وروسته عیسی علیه السلام راځي که نه دا به وایي که نه به وایي هم پیغمبر دی عیسی علیه السلام به راځي بطور امتی به راځي